فیل تاسو ورکوئ نو په هغې کې پارټیسپیشن د ټولو ورکرانو لازم دی او که تاسو وایئ چې په پروسس صحیح او الیکشن د فری فیر اینډ ترانسپیرنټ شي د هغې دپاره لازم ده چې د دا پروسس هم په پوره من طریقه باندې شي او کم خواهشمند چې وي او اسپارنټ چې هغه خپل نامینیشن پیپر فایل کړی شي. موږ ته په نامینیشن پیپر په فایل کولو کې ډېر زیات تکلیفونه را روان دي په پنجاب کې. هر لیډر سره داسې کړي دي. د سپریم کورټ نه مطالبه کوم یو ګنټه کې دنه زمونږ کیس هغه اخلي. د سپریم کورټ نه مطالبه کوم چې په دې حلقه کې په دې حق لا ضروري اقدامات وکړي او ضرور ساډر. منسٹر صاحب کچری سیمبل نن الیکشن کمیشن خپل فیصله اناونس نه کړو سیمبل لاړ ل پی ټی آی نه بیٹ نو بیا هم څه سټریټیجی ده؟ دیکھو د های کورټ آرډر دی نن ما تخکاری چې های کورټ په آرډر مطابق باندې به الیکشن کمیشن فیصله کوي. دیکھو پاکستان کې 175 پارټۍ دي په کومه طریقه او په کوم قانون او آئین مطابق چې مونږ الیکشن کړی دی داسې هیڅ الیکشن نه دی کړی. یوې پارټۍ هم داسې الیکشن نه دی په کومه طریقه چې مونږ کړی دی. مونږ الیکشن کمیشن ته ویلي دي ما پرون های کورټ کې هم دا ذکر کړی چې مونږ ته صرف یو رول وښایه یو پروویژن وښایه یو سیکشن وښایه چې د کم قانون مونږ وایلیشن کړی. زمونږ د آئین مونږ ته وښایه چې د هغې مونږ وایلیشن کړی دی. زمونږ نه بلا اغسته د هغې ډېر غټ کنسیکونسز دي. د ټولو نه اول دا چې زمونږ 16 کینډیډیټ دي انکلوډینګ چیرمین دا به آزاد تصور کیږي. دا مونږ څنګه آزاد تصور کیږي چې تا آزاد ورکوې دا خو هارس ټریډینګ طرف ته یو قدم دی چې د یو به یو نشانی د بل نشانی زمونږ ووټر به هم کنفیوز وي زمونږ خلک به هم کنفیوز زمونږ پارټۍ دویم دا ده غټه خبره چې کم ریزرو سیټونه دي په پاکستان کې 227 ریزرو سیټونه دي په دې کې 70 ریزرو سیټونه په نیشنل اسمبلی کې دي دا باقي د صوبایي اسمبلو دي. په دې 227 کې تاته یو سیټ نه میلاویږي چې زمونږ 227 سیټونه دي. زما دا امید دی په دې کې 180 190 سیټونه زمونږ دي. دا زمونږ سیټونه به چېرته هغې ته تالیږي او موږ له دومره غټه سزا ولې راکوئ. تاسو اول وی چې چیرمین ختم کوئ بیا تاسو وی چې پارټۍ باندې دور اقدامات کول شروع کړو. تاسو کومه نمونه کیس چې چاته پاتې کړی دی اخري دا د 70 کروڑ د پاکستان د 70% د عوامو د 25 کروڑ کې چې د هغوی کم تناسب دی دا د هغې ترجماني کوي. د دې پارټۍ دا نشان دی دا آیډنټیټي زه مطالبه کوم چې دا آیډنټیټي زموږ دا داري په یو صورت وانغلی شي. سپریم کورټ په کار دی چې په دې کې اقدامات وکړي. خو که چېرې موږ نه دا واغسته های کورټ ته به ځو موږ خپل سټرګل نه پرېږدو های کورټ ته به ځو سټې به غواړو سپریم کورټ ته به راځو دا قانوني طور زموږ حق دی. هره ته به تسلي به دا کوو چې موږ قانوني طور کړی دی خو صرف په الیکشن کې دا یو فراډ کمیټ کیږي چې دا ونه شي. په دې باندې مطلب دا چې د 144 لګي بیا چې کومه هغه باندې مقدمه درکېږي نور پارټو لپاره صورتحال نه دی. ګوره دا چې موږ کله مطالبه کړې وه نو موږ چارټر اف ډیمانډ الیکشن کمیشن ته وړی الیکشن کمیشن په هغه وخت کې موږ ته ووایي چې تاسو ته موږ دا مطالبه اوس نشو درکولی